ګوره الله جل جلاله د موږ سره څومره احسانات کړي چې صرف د دې یوې روژې په برکت سره چې زموږ د تیر کال مکمل صغیره ګناهونه را معافوي. دا څونه غټه خبره په دې تیر کال کې به موږ څونه ګناهونه هم کړي خو ډېر ګناهونه به راسه سوي. الله جل جلاله صرف د دې یوې روژې په برکت سره دا ټوله ګناهونه و انسان ته معافوي. دا د الله جل جلاله یو ډېر عظیم ډېر غټ احسانات پر موږ باندې. او دا هم واوره چې دا ترتیب په نورو امتو کې نه و، په نورو امتو کې دا ترتیب نه و. مطلب چې دا دوچندي یا لسچندي یا اویا چندي یا سل چندي یا زر چندي دا نه و. مطلب چې اوس یو لمونځ دې په 10 لمونځو دی، یا دې یو لمونځ فرض که په مکه مکرمه کې په 1 لک دی، یا یو لمونځ دې په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې په 50,000 دی، یا په بیت المقدس کې په 25,000 دی. دغه رقم دا په نورو امتو کې نه و. نور امتو کې یو په یو بچ هر عبادت هغه یو په یو. دا صرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام واحد امت دی چې د دې امت سره الله جل جلاله دا احسانات کړی دي. او دا هم د هغه خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه باندې پر دې امت باندې دا فضل و کرم کړی دي چې یو نیکی الله جل جلاله کم سے کم په 10 باندې ور بدلي، یو نیکی کم سے کم په 80 ور بدلي، یو نیکی کم سے کم په 100 ور بدلي، یو نیکی په لک باندې هم ور بدلي. لکه په مکه معظمه کې لمونځ کول، په حرم شریف کې، مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې لمونځ کول په جماعت باندې الله جل جلاله په ډیرو لکاو بدلي. ګوره دا یو خبره یاد ولرئ، د حجانو ته وایم یا ګز عام دا خبره یاد لرئ، سبا الله جل جلاله د زموږ استاد هم نصیب ورسره وکړي. نو ګوره په حرم شریف کې چې یو لمونځ یې کړ وکړي په لک په یو لک دی، لکه ته چې دلته په کور کې او دلته په خپل کلي کې لک لمونځونه وکړي، هلته یو لمونځونه ثواب دی. دا ګوره چې کړی وکړي او که چیرې په جماعت باندې دې وکړي، بیا دا یو لمونځ الله جل جلاله په 20 لکه در بدلوي. دا یو لمونځ په 20 لکه دی. لکه دلته چې یو جماعت باندې لمونځ وکړي، هغه یو جماعت باندې لمونځ په 20 الله تعالی در بدلوي، په 80 یې در بدلوي. دا رقم بیا الله جل جلاله دا یو لمونځ په 20 لکه در بدلوي. 20 لکه لمونځونه چې الله تعالی 500 کاله زندګي نور راکړي، هم موږ په دې کلي کې نس کوي، لیکن الله جل جلاله یو لمونځ په 20 لکه در بدلوي. څومره عظیمه مهرباني ده د الله جل جلاله، څومره عظیم احسانات دي پر موږ باندې. دا د چا وجه ده؟ دا د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، صلی الله علیک یا رسول الله. دا دغه پیغمبر برکات دی، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکات دی چې نن زموږ یو لمونځ په 200 الله جل جلاله را بدلي، یو لمونځ په لک را بدلي، یو لمونځ په 25,000 او 50,000 را بدلي. خدا تو چندي دا زر چندي دا لک چندي دا په نورو امتو کې نه و، دا صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې. خو افسوس صد افسوس پر دې مسلمانانو باندې او پر دې امت باندې ډیره د افسوس خبره ده چې دا هم موږ نه کوو، بلکې پر تاسو تورم ځکه باندې جنت غواړو، پر تاسو تورم ځکه باندې جنت غواړو، حتی چې په ګناهو کې به هم ډوبیو او په ناروا او ناجایز کې به هم د سره تر پایه پرې ډوبیو او نیک اعمال به مې هم نه وي، خو بس جنت غواړو. لہذا شی واورئ، جنت حمام نه دی چې هر رخرولې په ننه وځي. جنت حمام نه دی، جنت یو ډېر صفا مقام دی، یو ډېر ښایسته مقام دی. مسجد هم د ګوټو سره نشي راکلی، ورته داسې پارکونه لره چې په هغه کې هم خپل شرطونه دي. یو عام پارک وي، د انګریز پارک وي، یو څو درختې به کې ولاړ وي، یو 15-16 ګلان به کې ولاړ وي. په هغه کې هم هغه خپل شرایط درته بیانوي چې زموږ پارک ته راتلل دا شرطونه دي. د هغه شرطو څخه ما سوا نشي ورکلی، د انګریز پارک ته نشي ورکلی. او د دومره عظیم باچا و دومره عظیم صفا ځکې ته لکه جنت دې ته څنګه ورکلی شي؟ بلکې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان به جنت ته ځي چې دومره مثقال د ذرې قدر ایمان په زړه کې دا به جنت ته ځي. ذره قدر چې ایمان په زړه کې دا به جنت ته ځي. لیکن دا نه معنا چې ګزه به الله تعالی پر ګناهو باندې عذاب ورکړي دا به جنت ته ځي. ګزه به الله تعالی پر عبادتو پر شهادت باندې عذاب ورکړي دا به جنت ته ځي. نه، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې جنت صفا ځای دی،
انسان به یو واره په اور باندې د جهنم صفا کوي بیا به جنت له اصلي په اور باندې به صفا کوي په جهنم باندې خو خدای تعالی دې موږ ته د غي صفا کې په اور باندې نه صفا کوي نام د الله تعالی په اور باندې پراته چې خدای پاک دې د غي صفا کوي الله تعالی مې د جهنم په اور نه صفا کوي ګناګار یو مجرمین یو بی ادب یو بی ادبی راځه سوی ده خامخا د مړ سبب احترامي سوي الله تعالی دې مړ ته معافي وکړي الله خو ډېر مهربان ذات دی د چا دروازه ور وټکو د چا در ور وټکو او چا ته شق وکړو چا ته فریاد وکړو چا ته ژړاو چا ته ورسو دغه بادار دی دا الله دې تاسو ګرځه ناری وو دا ته غرغړې وو دا ته عاجزي کوو دا ته دغه وای چې یا الله مر سلام بلا جنت را نصیب کړه مر جنت راکوي یا الله مر جهنم په ور مصفا کوي ګناګار یو مجرمین یو جرمونه مې کړي دي بیا د به مستا په مخ کې کړي دي یا الله خو خدای پاک ستا دا هم په وظیفه فراده ارڅ دي په وظیفه فراده قادر ذات قادر مطلق ذات یا الله خدای پاک دې مې په ور مصفا کوي دغه مصفا کوي زموږ پر بدو اعمال باندې قلم د عفو کاش کې مر معاف کې مر معافي وکي یا الله مر چا ته بل ورته چا دروازه ورټکو د چا دروازه چا ته فریاد خدای ته فریاد کوو مر دغه صفا کوي خدای پاک مر په ور مصفا کوي هو ترغه حدیث پر یاد توان چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم چا ګناهونه کړی فلا تعالی به په جهنم کې واره صفا کوي بیا به د چشلې جنت ته ځي مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا استاد دین خادم بچی د هوا آدم خدایا استاد دین خادم بچی د هوا آدم